बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ज़ सैदुर्रहमान द नवी सोच प्रोग्राम सरा सासु प खिदमत के यौ ज़ल ब्याज रियम कदरमन कतुन को नए प्रोग्राम जमुंग स्वात पोहंतुन की दे दलता स्वात पोहंतुन के जमुंग सर द टीचर जुम मौजूद दियो खासकर ब्या तलिब इल्मान हम जमुंग सर मौजूद दी प नवी सोच बांधे खबर या तरीका वो खासकर बदगे बांधे हम खबर आता रखो कम न चीज़ जमुंग जुआन कुल नेख पने गवानी मुतासर की जमुंग माशिरा द डेर मुदेर हसे हम दगे مسایلونه چې د ښکار د زمونږ په یوت باندې هغې ډېر زیات اثرات دي او هغه هم دي چې ایکسټریمزم موږ څومره متاثره کړي بیا زموږ دا وطن چې دی هغه د ترهګرۍ او انتها پسندۍ نه څومره متاثره شوی دی تعصب زموږ په معاشره کې ډېر زیات دی عدم برداشت په موږ کې ډېر زیات دی او انتها پسندۍ دغه مخنیوی به څنګه کېږي نو هم په دغه ایشو باندې به دلته خبرې اترې کوو د سټوډنټانو سره د استادانو سره چې دا استادانو په دغه په مخنیوي کې څه کردار ادا کولی شي بیا د تعلیمي ادارو په دغه باندې څه کردار دی پای کې چې دلته صرف نه د کورس کتابونه پړاولی کېږي که نه هم په دغه ایشوز باندې هم د ماشومانو کونسلینګ چې دی نو هغه په کومه طریقه باندې کېږي پروګرام په مخ په وړاندې باندې بیا وجوړومبی زموږ سره دلته موجود دی د سوات پوهنتون سنګوټې کیمپس جمال الدین صاحب کوارډینیټر دی او د جرنلیزم ډپارټمنټ مشر هم دی تاسو ته جی پروګرام کې هرکلی وایو سر تاسو چونکې ډېر نږدې نه زه پېژنم چې فیلډ کې هم پاتې شوي یئ نو څه ګڼئ جي د استاز څه کردار دی ځکه چې زموږ د معاشره د ډېرې مودې راهسې د انتها پسندۍ ډېره زیاته ښکار ده عدم برداشت په موږ کې ډېر زیات دی نو د دغې مسایلو مخنیوي دپاره څه کول پکار دي د استاد څه رول دی مننه سید الرحمن تاسو چې کوم ټاپک باندې خبره کوئ نو دا یو ډېر وسیع ټاپک ته به ډېر بحث کیدی شي یو دا ډېر ډیبیټیبل ټاپک دی زما په خیال د ټیچر رول دا نه چې کم هغه په کلاس کې کلاس روم انوایرمنټ وساتي کم مطلب کم لیکچر دی هغه دی بلکې د دې نه یو سټپ مخکې د ټیچر دا رول هم دی چې هغه د خپل سټوډنټس یې نه کاونسلینګ وکړي کم ایشو طرف ته چې تاسو اشاره وکړه هغه خاص کر زه لینک کوم د سوشل میډیا سره چې کم انټالرنس دی او زه چونکې د میډیا ټیچر یم د زه په هغې باندې لږ زه کرټیکل هم یم په هغې حوالې سره ځکه چې کوم سوشل میډیا ده نو په هغې کې هر یو کس چې دی هغه که پوسټ تحقیق نو دیر از نو ګیټ کیپینګ ایټ آل چې کوم مین سټریم میډیا ده نو په هغې کې باقاعده ګیټ کیپرز ناست دي هغه د رپورټر نه واخله د ایډیټر پورې ګیټ کیپرز ناست دي هغه د هغې ایډیټینګ کوي هغه ګیټ کیپینګ کوي چې کوم دغه دی هغې سنسرشپ کېږي خو په سوشل میډیا باندې دا شیز چې دا نشته نو دې وجې نه چې کم په سوسایټي کې چې کم د انټالرنس موږ وینو نو یو زیاتر دغه چې دی هغه د سوشل میډیا هم دی نو په دې حوالې سره که زه د جرنلیزم ټیچر په حیثیت نو بلکې زمونږ نور چې کوم کولیګس دي هغوی له هم دا پکار دي چې په خپل کلاس رومز کې سټوډنټس ته بالخصوص د سوشل میډیا د پازیټیو یوزز حوالې سره هغوی ته دغه ورکړی شي چې د دې کې که کله موږ وګورو زیاتره عموما موږ وګورو که پولیټیکل سایډ موږ یو اړخ ته کیدو نو داسې کانټینټس به وینئ چې په هغې کې د انسان کریکټر اسیسینیشن کیږي براه راست په یو بل باندې حملې کیږي نو د دې حوالې سره دا صرف د جرنلیزم ډپارټمنټ یا د جرنلیزم فیلډ سره وابسته خلکو کار نه دی بلکې د هر یو ډپارټمنټ دا د غزو ګڼم چې هغوی له خپل رول پلی کول پکار دي چې یو پازیټیو طرف ته موږ یوت بوزو کورس کتابونه خو زیات ویلی کېږي په یونیورسټیز کالجز کې خو څنګه چې ما وړاندې ووي ایکسټریمزم ټیرریزم او عدم برداشت او کم تعصب دی په دې شیزونو باندې زیاتر د کاونسلینګ دپاره ټیچر له څه کول پکار دي یونیورسټي کالجز لیول کې چې داسې څنګه د کورس د کتابونو چې دی نو کلاسز یې باقاعده پکار دی چې ویکلی داسې یو کلاسي ډیبیټ دپاره ورکړی شي چې د ماشومانو کاونسلینګ کېږي بالکل پکار هم داسې ده او بلکې د څه حده پورې دا پریکټس شته هم که زما نور ملګري به د خپل ډپارټمنټس حوالې سره هغې خبره وکړي موږ خپل ډپارټمنټس نو چونکې دې علاقه باندې کومه ترهګري تېره شوه یا بالخصوص پاکستان کې نو زمونږ په دې باندې ډېر یو تارلی ډسکشن وشو دغه وشو او مونږ آخر یو کورس ډیزاین کو چې هغې ته مونږ کانفلیکټ اینډ پیس جرنلیزم وایو او په هغې کې مونږ دغه کوو چې کانفلیکټ څنګه راشي بیا پیس طرف ته مونږ څنګه دغه کېږو او بیا د هغې دپاره چې کله کانفلیکټ کور کوي هغې دپاره مونږ 4 سټینډرډز ښودي دي چې هغې کې یوازې دا نه ده چې مونږ د خپل انفارمیشن سکې ورکو هغې کې دا ده چې زه به خپل چې کوم کولیګس دي د جرنلیسټ هغې سیفټي دپاره هم هغې کې مونږ میجرس دي هغه مونږ هغه پوینټ آوټ کړي هغه مونږ خپل سټوډنټس ته پړاو
ٹھیک دی جی راځم به جی قاضي عبید الله صاحب موږ سره موجود دی جی د شریعه ان لا ډپارټمنټ فیکلټي ممبر هم دی مذهبي سکالر هم دی جی تاسو ته پروګرام کې هرکله تاسو چونکې مذهبي سکالر هم یې جی په دې ملک کې ځینې قوتونه داسې دي چې هغه د خپل مرضۍ په خپله مرضۍ باندې ریاست چې دی نو چلول غواړي ایز ا مذهبي سکالر تاسو څه ګڼئ چې د انتها پسندۍ د مخنیوي دپاره څه کول پکار دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول مننه تاسو ډېره مننه جی، مهرباني. زه ستاسو د سوال په حواله سره چونکې تاسو زه سپیسیفیک کړم مذهب طرف ته، یعنی د قانون په حواله سره هم ډېر بالکل جی کې دی چې پرې کې چونکې زما ډپارټمنټ لا اینډ شریعه دی جی بالکل بالکل. زه په جواب د مذهب په حواله سره درکړم جی چې سو پوری د مذهب تعلق دی د انسان په کیریکټر ډیولپمنٹ کې، د انسان په پرمختګ کې، د انسان د سوچ په پازیټیو کېدو کې چې مذهب څومره کردار ادا کولی شي یا ادا کوي، نو شاید چې نه یو تعلیمي اداره، یو کریکولم یا یو پروفیسر یا یو استاد غالبا چې هغه کردار هغه شانتي نشي ادا کولی څنګه چې یو مذهب یا مذهبي سکالرز چې دي یا مذهبي مشران چې دي هغه کم ادا کولی شي. مخکې د دې نه چې زه د مذهب کردار ډسکس کوم تاسو سره، وړاندې خبره دا ده چې نوې کل کاغه اساتذه کرام دي او کاغه سټوډنټس دي، وړاندې خبره دا ده چې مونږه تراګری ایکستریمیزم ډیفاین کو چې دا ستوي بالکل جی. زموږ معاشره کې زه چې سسیز ابزرو کوم او زه چې سسیز ګورم هغه دا چې مونږه تر اوسه پورې انتها پسندي ډیفاین نه کړی شو. بالکل. ځکه چې مونږه کوم ډیفینیشن د انتها پسندۍ کو د بدقسمتۍ سره به زه دا ووایم چې د نوي کل په ذهنونو کې داسې واچولی شو انټینشنلی اور انټینشنلی جی چې ترهګري یا انتها پسندي چې ده نو دا مذهبي یا د مذهب سره وتړلی شوه، ځکه چې دا لاست تیر 10-12 کاله چې دي د مذهب په نوم باندې کومه انتها پسندي ښکاره کړی شوه او د مذهب سره جوړاو شو چې انتها پسندي جوړې دا مذهب انکلکیټ کوي او مذهب دا پروموټ کوي، حالانکه داسې بالکل نه ده. بالکل. نو زه په دې فورم باندې د خپل مشرانو ته تاسو په ذریعہ باندې تاسو ته هم زدا درخواست وکم چې کچري په دې باندې تاسو پروګرامونه ارینج کړئ، په دې باندې پروګرامونه وشي چې انتها پسندي ډیفاین شي. په کریمیا کې یو ماشوم په یونیورسيټي کالج کې په یو اکیډمي کې ورغلی دی، هغه بل خلک وجلي دي. اوس که د کریمیا انتها پسندي د مذهب سره جوړاو شي نو شاید چې دا ډېر زیاتی دی، دا به ډېر یقینا چې دا به ډېر زیاتی. نو که په دې باندې یو پروګرام وشي او په دې باندې برین سټارمینګ وشي، زمونږ نوی کل په دې پوه شي چې انتها پسندي یا ترهګري دا د مذهب سره څه تعلق نه لري. زه د هغې یو مثال درکړم تاسو ته. او بیا د مذهب کې چونکې موږ الحمدلله مسلمانان یو، موږ ریپرزینټ کوو مذهب اسلام، دین اسلام جی. د دین اسلام معنی اسلام چې کله مونږ وایو نو د اسلام معنی سلامتی ده. بالکل. د اسلام لیټرل مینینګ سلامتی ده. که په دې باندې سوچ وشي نو د ترهګرۍ او د انتها پسندۍ بیخونی کوي اسلام. ټیک. بیا د قرآن کریم تعلیمات چې دي د ډے ون نه، بلکې زه د ملګرو ته ستا د پروګرام په وساطت باندې ستاسو ټولو کتونکو ته د قرآن کریم یو عجیبه غونته کې یو انګل وښیمه چې په دې باندې بیا تاسو لږ شانتې سوچ وکړئ، ریسرچ وکړئ، د پروفیسران صاحبان زمونږ د نوی کل ځوانان په دې باندې ریسرچ وکړي. دا د پریمیټیو ایرا خبره ده. اوس قانونداران په دې پوهېږي چې پریمیټیو ایرا څه ته وایي. پریمیټیو ایرا هغه زمانه ده کم چې زمونږ په تصور کې مونږ هغې ته د حضرت آدم علیه السلام زمانه وایو. قرآن کریم د حضرت آدم علیه السلام د یو 2 زامنو قصه کوي چې پیغمبر ته د خپل نوي کول ته د نوي د انسانانو ته د خپل مخاطبینو ته د آدم علیه السلام د هغه 2 زامنو قصه ور یاده کا، یو قابیل او یو حابیل چې په ډے ون باندې هغې کوم معامله شوې وه. ډېر انټرسټینګلی عجیبه خبره قرآن کریم کوي چې کله قابیل حابیل ته دمکی ورکړه چې زه تا وژنم، اقتلک، I'm going to kill you، زه تا وژنم. نو حابیل ورته وایي چې که ته ما وژنې اټس اپ ټو یو، ستا مرضي ده، آزاد سړی کوه، خو ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک،
زه خپل لاسونه تا ته نه در مخکې کوم چې زه تا قتل کم ځکه چې انی اخاف الله رب العالمین زما په تصور کې الله دی ما الله ویني او زه د الله نه یریږم نو د الله یره د حابیل دا سټیټمنټ چې هغه بالکل په پریمیټیو ایرا کې دی او پریمیټیو ایرا سید صاحب موږ هغه زمانه ته وایو په کم کې چې پازیټیو قانون نه و جی پازیټیو لا نه و صرف نیچرل لا و او هغه لا و کوم چې فطری انسان ته فطرت الله پاک ودیت کړی دا او په دې باندې هم بلا ریسرچ کېدای شي او شوی دی په چې انسان ته کم سیز د الله د طرف نه ودیت شوی دی هغه د پیس دی جی هغه امن دی هغه بل چا طرف ته لاس خورول نه دي ما انا بباسطي يدي اليك زه خپل لاسونه تا ته نه در مخکې کوم چې زه تا قتل کم ځکه چې زما په تصور کې الله دی او الله چې مال کم تعلیم راکړی نو هغه د پیس دی بالکل جی ټیک نو امن سلامتیا او د بل د حقوقو خیال ساتل د اسلام ابتدایي تعلیم دی په دې پروګرام په وساتت زدا خبره وکوم چې د دین اسلام ابتدایي تعلیم اولنې تعلیم د امن دی امن دی جی څنګه تاسو خبر وکړه ځینې زنګ په دې ملک بدقسمتي دا ده چې دغه انتها پسندي یا مذهبي انتها پسندي یا زموږ د مذهب سره تړي او هغې موږ ته ډېر زیات نقصان نه کړی دی نو د دغې مخنیوي دپاره څه تجاویز دي ستاسو څه کول پکار دي په حکومتي سطح باندې د کالج یونیورسټي په سطح باندې د ټولو ضروری یا زبر داسې وایم زه چې خبره ګڼم هغه پیور ایجوکیشن صحیح تعلیم ورکول دي چې تعلیم کم سیز دی یا صحیح تعلیم حقیقي تعلیم د قوم ته ورکول دي د حکومتي سطح باندې چونکه تعلیم د حکومت یو د ریاست د یو سټیټ فندامنټل ریسپانسیبিলিټي ده څنګه چې دا د یو انډیویډوال فندامنټل هیومن رائټ ده دغه شانتي د ریاست فندامنټل ریسپانسیبিলিټي ده چې هغه به خلکو ته تعلیم ورکړي زموږ آئین پاکستان هم کانسټیټیوشن اف پاکستان داسې منډیټری کړی دی چې دا د ریاست ذمہداري ده چې د تعلیم ورکړي زما په نظر کې نور تجاویز هم کېدای شي خو قابل عمل تجویز چې دی انتهایی ضروری او ډیر آسان تجویز هغه حقيقي رښتینی تعلیم د قوم لا چې د دروغو د تعلیم نه راوباسو او د رښتیاو تعلیم بالکل جی تعلیم نه بغیر چې دغه انتها پسندۍ باندې څنګه چې عبید الله صاحب ذکر وکړو چې د تعلیم نه بغیر دغه مخنیوي چې دی نو هغه ناممکن دی پروګرام مخ په وړاندې باندې بیا وجي وخت شه د وړ شانتمي او د مالو واپس بیا راځو موږ سره اوسئ ویلکم بیک د مینه پس یو ځل بیا هرکلی پروګرام مخ په وړاندې باندې بیا وجي زموږ سره موجود دی عمران صاحب د سوشل اینڈ جنډر سټډي چې دی نو دلته ډپارټمنټ مشر دی تاسو څه ګڼئ جي هم دغه پوښتنه به یې زما چې ایکسټریمزم او ټیرریزم زموږ معاشرې ته زموږ د عمل ته څومره زیان رسولی دی او څه ګڼئ دغې د مخنیوي دپاره د یونیورسټي په لیول باندې د کالج په لیول باندې څه کول پکار دي ډیره مننه سید الرحمن صاحب څنګه چې جمال صاحب او قاضي صاحب عبید صاحب دا خبرې وکړې د پیس حوالې سره چې مختلف قسمه انیشیټیوز اغستل پکار دي او زه دا ګڼم دا ستاسو دا نن چې کوم راتګ دی د وی ټي خیبر والا زموږ چونکې یونیورسټي اف سوات چې دی هغه سوات پوهنتون مونږ رینټډ بلډینګز کې نن سبا روان د فنکشنل او چارباغ سایډ باندې چې دی هغې ته به مونږ انشاءالله امید دی چې زر به هغې ته څه نه څه شکل کې شفټینګ کېږي دا پروګرام چې دی داسې قسمه خپرونې چې دي هغه یقینا د ځوانانو د نوي کل د ذهنونو مثبت طرف ته د پرمختګ دپاره چې دی یو ډېر ښه قدم دی کاوش دی نو زه ستاسو بیا یو ځل مننه کوم چې تاسو راغلي یئ دلته که مو دا خپرونه وکړه
د دې سره سره که موږ وګورو نو په یونیورسټیز کې په کالجز کې د کوریکولر اکټیویټیز سره سره د کو کوریکولم اکټیویټیز هم کانسپټ موجود دی او د بحیثیت د سوشیولوژي د استاد سره سره زه د سوشل ورک پروګرام چې کوم دی هغه زموږ سره سوات شنګله بونیر ډسټرکټ کې او سوات یونیورسيټي کې چې کوم دغه دی هغه کې زه د هغې انچارج یم نو په هر سیمسټر کې په هر کال کې مونږ سوشل ورک اکټیویټیز هم کوو سوشل ورک ویک هم سلیبریټ کوو پای کې مونږ سټوډنټس چې دي هغه د خپل ریسورسز مطابق چې دی هغه انګیج کوو او د دې سره سره مونږ هغوی ته مختلف نورم پروګرامز ارینج کوو بهر ته هم لیږو مختلف ایونټس لپاره سو دیټ چې د هغوی انګیجمنټ چې دی هغه یوازې د کلاسز حد ته محدود نه بلکې هغه په نورم سوشل اکټیویټیز کې چې دی هغه برخه واخلي د دې سره سره که مونږ وګورو په حیثیت د سوشیولوژي د استاد مونږ د فیملی خبره کوو د سوشلایزیشن خبره کوو د تربیت خبره کوو نو هغه تربیت کې چې دی هغې کې یوازې د والدینو چې دی رول نه دی بلکې د استادانو چې دی پای کې یو مهم رول دی او ځکه چې شاګردان چې دي هغه هم اته اووه ګنټې چې دی هغه زموږ سره په تعلیمي ادارو کې تیروي نو زمونږ چې کوم نصاب دی څنګه چې جمال صاحب خبره وکړه چې یاره زمونږ سره پیس جرنالیزم باندې دغه شانتې زمونږ سره په کانفلکټ ریزولوشن باندې مونږ سبجیکټ افر کوو سوشیولوژي اف میډیا چې دی په هغې باندې مونږ سبجیکټ افر کوو سټوډنټس ته چې نن سبا چې کوم ریسنټ ټرینډز روان دي د ترهګرۍ او د انتها پسندۍ کوم لیبل چې لګي خاص کر مونږ چونکې د پښتونخوا خبره کوو په وړه سطح باندې په ریجنل سطح باندې نو پښتانه چې په کوم طریقه باندې لیبل کیږي د ترهګرۍ سره نو دا څیزونه چې دي هم دا وجه ده چې یونیورسټیانو کې خاص کر په پښتونخوا کې د کانفلکټ او پیس حوالې سره چې دی د هغې د کانفلکټ ریزولوشن حوالې سره دا کورسز انټروډیوس شوي دي او مونږ خپل سټوډنټان چې دي هغه د دې جوګه کوو چې تاسو په دې باندې پوهه شئ چې دا ترهګري څه څیز دی څنګه چې قاضي صاحب وایي چې یاره دا ډیفاین کول پکار دي بالکل اوس دا ډیفاین کول چې دي دا یو سلو اینډ ګریجوال پروسس دی دا داسې ابرپټ دا چینج نشي راتلی هم په دې طریقه باندې چې په کوریکولم کې دا څیزونه مونږ ته راوړی شي او شاګردان چې دی هغو سره مونږ دا ډسکس کوو او داسې قسمه خپرونې چې دي هغه مونږ وکړو نو د هغې سره به چې د شاګردانو یس داسې به کېږي د دې سره به دا بدلون راځي او زما امید دی که مونږ وګورو نو نوی کول چې دی هغه ماشاءالله د کافي حده پورې هغه په دې خبرو باندې نن سبا پوهیږي خو بیا هم چونکې د میډیا هغه د پازیټیو یوز او د هغې کنټرول چې دی هغه پکار دی نو زما امید دی څه ګڼئ چې د سټوډنټ او د استاد په منځ کې چې کومه فاصله اکثر سټوډنټ ډپریس ساتلی کېږي هغه ته د هغه د رای هغه شان رایټ نه ورکولی کېږي او په هغه وجه باندې هغه دوستانه رویې چې کله نه وي نو فاصلې سیوا کېږي او بیا د هغې نه معاشره کې بګاړ جوړېږي نو تاسو څه ګڼئ چې دغه په دغه کې څومره کردار ادا کولی شي چې د استاد او د سټوډنټ ترمنځ فاصلې کمي او دوستانه رویې الحمدلله زموږ په سوات پوهنتون کې بالخصوص او بالعموم په خیبر پښتونخوا یا هغه کې داسې قسمه څه ایشوز ایز سچ نشته خو اورال که مونږ وګورو نو دا ټرینډز هم دغسې دي چې امبیلنس مایند سیټ دی او دا ایکسټریم مایند سیټ والا څیز دی چې مطلب هغه په رشتو کې هم د امبیلنس ښکار کېږي نو هم په دې طریقه باندې که مونږ په دې باندې خپل دغه وکړو نو زما خیال دی چې دې سره به ښه کافیه ده پر بهتر ټیک ده جی ډېره مننه جی عمران صاحب بالکل ستاسو خبره ټیک ته پکار ده چې دغه شانو شي زموږ سره جی موجود ده مس نیلوفر انګلیش ډپارټمنټ کې لیکچرر ده تاسو څه ګڼئ جی کمې څه ګڼئ خاص کر بیا ستاسو په بحاب باندې څه ذمواريانې جوړېږي او خاص کر فیمیل دغې نه چې دنه څومره متاثره کېږي ما په خیال چې چل داسې ده چې سټوډنټ او ټیچر چې کوم ګیپ ده هغې د وجې چې دی دا انټالرنس ایکسټریمزم لکه کتابونه خو کور چې ها خلک راټکولی سي بالکل بل ضرورت دا دی چې ایجوکیشن هغه مقصد حاصل شي جی کوم چې نن سبا په انسټیټیوشنز کې نه حاصلېږي هغه به داسې راځي چې سټوډنټ او ټیچر یو خپل یو ریلیشنشپ ده که هغه ریلیشنشپ باندې مونږ فوکس وکړو بیا کیدای سي چې چینج راشي که نه اوس لکه کریکولم یا هر څه شي شو نالج خو دې بکس نه هر یو انسان اغستی شي خو دا ټریننګ دا ایجوکیشن دا بیهیویر چې دا چینج چې راځي دا صرف په دې باندې راتلی شي چې دا ټیچر او سټوډنټ خپل ریلیشنشپ او هغه مقصد چې دی دو پوه سي په دې کیسې باندې چې موږ دا انسټیټیوشن ته چېرته راځو که نه صرف کتابونه راټکول خو مقصد نه ده بیهیویر چې چینج راوستول دي سوچ بدلول دي او دا په دې باندې راځي چې دا ټیچر او سټوډنټ چې دي په دې دواړه صرف دا نه چې ټیچر سټوډنټ ها او ټیچر ها دا احساس وکړي
چې بھئی څرنګه چې مونږه شکلونه یو بل نه بدللی څنګه چې مونږه کلچر او یو ډایلیکټ او هر څه یو بل نه بدللی داسې مونږه سوچ هم بدل کېدای شي او دا بدل سوچ مطلب دا نه ده چې هغه یو کس غلط تا او بل ټیک تا بدل سوچ چې دی دا ایکسپټ کول دا مونږه ذمہداري ده او دا ایز ا ټیچر دا مونږ ذمہداري ده چې مونږ سټوډنټ په دې خبرې باندې پوي کو چې بھئی دا ډیفرنسز چې دي دا دیټس ناٹ سمثینګ رانګ بلکې دا خود د دې دنیا بلکې د دې هر څه حسن دی ډیفرنس عدم برداشت او تعصب هم زیات دی زموږ معاشره کې نو څه ګڼئ دغه حواله سره څه خیال دی دا عدم برداشت دی دا بدل سوچ بدل خیال ډیفرنس اف اوپینین نه راځي که نه چې موږ په دې خبره باندې پوه سو چې بل کس مانه جدا سوچ لرلای سي بل کس چې دی ډیر پریکټیکل مسلم کې دیسی معنا یا بل ریلیجن وال کس چې هر کس خپل ریلیجن خپل کلچر خپل سوچ خوږ دی چې موږ دغه احساس وکړو چې بھئی دغه فرق چې دی دغه فرق اکسپټ کول دي که نه چې بس دا فرق اکسپټ شي بیا به ډیر غټ چینج راشي په موږ د ټول معاشره کې که موږ وګورو چې ترهګري کوم دا لهر چې تیر شو زموږ په دې سوسایټي باندې خاص کر زموږ په دې ټولنه باندې بیا زموږ د ریجن چې دی دا ډېر زیات متاثره شوی دی په دې کې په زنانو باندې هم ډېر زیات نفسیاتي طور ډېر زیات اثرات دي نو تاسو څه ګڼئ تاسو څه ایکسپیرینس دی په دغه حواله سره زه خو دا وایم چې شاید چې چیرې چې اوسي که نه نو سړي به زر چې دی که مذهب خبره رایسي په ښځې به اپلای کوي که چیرې سوسایټي چې چیرې خبره رایسي کلچر په ښځې به اپلای کوي ټیک ده ښځه به یې نیولې جنکۍ به یې نیولې چې بس موږ ریلیجن موږ کلچر چې دی په دې باندې پوره کېږي چې موږ هر څه شی په ښځې اپلای کړو خو دیټس ناٹ د کیس که نه سړو ته پکار دی چې لکه موږ ایز ا مدر ایز ا ډاټر ایز ا سسټر خو تاسو ټریټ کوو خو این علاوه موږ نه دا ټیګ لري کو موږ اول انسانان یو بیا خویندې یو بیا میندې یو بیا دا نور رشتو چې تاسو موږ تړو هغه نه پس چې دا اسلام چې دا صرف ښځو باره نه ده راغلی چې ښځه به تاسو هغه ټیک کوو یا ښځه به ان کیس تاسو د سړو چې کوم سوچ ده که نه خو داسې دا سوچ بدلول پکار دي چې بھئی تاسو اسلام چې دی یا تاسو کلچر چې دی که نه په ښځې باندې نه پوره کېږي ټیک شه کلچر یا ریلیجن دا اپلیکیشن چې دی دا په ټولو انسانانو راځي چې موږ دغه شی انډرسټینډ کړای که نه بیا به ډېر حده پورې موږ د معاشرې سړي چې دی ټیک سي تاسو څه ګڼئ جی د ملک دا څومره او یا کاله کې مختلف نسلونه پیدا شوي دي بیا د هغو د ځوانۍ په کوم سفر کې چې داخل شوي دي نو په هغو باندې په دې ملک کې زموږ چې څومره واقعیات تیر شوي دي یا څومره حالات دي که معاشي دي سیاسي دي معاشرتي دي نو د هغې ډېر زیات عمل دخل دی په دغې باندې نو خاص کر که موږ وګورو د جنا چې کوم خوب لیدلی و د هغه چې کوم پاکستان و نو تاسو څه ګڼئ نننی پاکستان چې دی نو هغه پاکستان ګڼئ که نه په دې کې څه کمی نه او دغه کمی پوره کولو لپاره یوت له څه کول پکار دي خاص کر موږ له څه کول پکار دي ډېر د افسوس خبره ده چې هغه خوب چې حقیقت چې خو ډېر زیات فرق ده او دا فرق ځکه دی چې موږ لګیا یو کوالیفاید مطلب کوالیفاید سټیزن پیدا کوو لګیا یو ناٹ ایجوکیټډ سوري ټو سے موږ ډیګریانې خو ورکوو خو موږ ایجوکیشن نه ورکوو هغه چینج چې دی بیهیویر چې سوچ چې پوزیټیویټي اپټیمسټک اپروچ چې دا میسینګ ده سو ځکه نن سبا ما په خیال زه خو دا دومره پوزیټیو خو زه نه یم چې زه ووایم چې بھئی جنا یا اقبال صاحب چې کوم خوب لیدلی و نن پاکستان هغه ته لږ ها نږدو ده مطلب ډیر زیات گیپ ته پچې او موږ ته ډیر مایلسټون پاتې دي چې موږ به آتے کوو هغې نه پس ته به موږ جنا او اقبال په هغه خوب باندې پورا اتراو کیږو ټیک شو جی ډیره زیاته مننه پروګرام مخ په وړاندې باندې بیایو جی څنګه چې دو خبره وکړه چې ټول لږ مثبت سوچ کول پکار دی او که موږ زاړه سوچونه پرېږدو او نوې سوچ اختیار کړو د معاشرې د جوړښت لپاره په کې خپل کنټریبیوشن وکړو نو یقینا زموږ دغه سوچ چې دی د معاشرې په جوړښت کې د دې وطن په ترقۍ کې چې دی نو ډېر لوی کردار ادا کولی شي پروګرام مخ په وړاندې باندې بیا وخت شي د شانتمي د مالو واپس بیا راځو موږ سره اوسئ
वेलकम बैक जी दमीन बस यौ ज़ल बिया हर कले ज़मुंग सरा मौजूद दे जी डॉक्टर नसीर साहब इंग्लिश डिपार्टमेंट मशर दे ज़मुंग सरा स्वाद पोहंतुन के ताउ स गणई जी सकवल पकार दी कमे स गणई च ज़मुंग द माशरे ना अदम बर्दाश्त ख़त्म शियो ज़मुंग प यूथ के बिया खास कर दगा पॉजिटिव सोच प्रमोट कोलू द पारा सकवल पकार दी सासु ब बिहाब बांदी स जिम्मेवारी द ډیره مننه سعید صاحب اوله خو خبره خدا ده چې سټوډنټس چې کوم ویني د سټوډنټس ژوند چې کوم دی نو هغه په دوو ځایونو کې وي یو هغه سکول یونیورسيټي کالج دی کې وي او بل هغه کور کې وي نو دوی لکه د ژوند درېمه حصه چې کومه ده نو هغه د خپلو ملګرو سره په سکول کې یا د استادانو سره په کلاس کې وي نو او دا چې دوی د کوم لایف د سټیج نه تیریږي نو دا ډېر نازکه سټیج دی نو په دې کې د استاد د مور و پلار سره د استاد ډېر غټ ذمہواری دي مونږ دا کولی شو چې کله مونږ کریکولم خو په یونیورسيټي لیول باندې زمونږ په لاس کې دی پای کې مونږ چینج کولی شو خو د سکول لیول یا د کالج لیول چې کوم کریکولم وي هغه خو هغه د پر خپل باډیز دی پاره کې هغه چینج نشي کولای خو دا هغه هم لکه دا طریقه شته چې کله مونږه سټوډنټانو ته ټیچینګ کوو نو هغه مونږه چې څه ټیچ کوو نو هغه مونږه د ډیلی لایف سره هغه ریلیټ کوو لکه مونږه هغه وایو چې را دا مونږ یو کنټینټ ټیچ کوو نو هغه مونږه ریلیټ کوو د ډیلی لایف سره او په دې طریقه باندې مونږ سټوډنټانو ته یو اویرنس ورکو چې را دا دغه چې کوم دی د لایف د لپاره دا شوینه دا ضروری دی تاسو به لکه په هغې سره مونږ د هغوی په کریکټر بلډینګ کوو لکه د نالج سره سره مونږه هغوی ته اویرنس د سوسایټي سره ځکه چې استادان چې کوم وي نو هغه خو ایکسپیرینس وي بالکل او هغه په سوسایټي کې د هغوی دغه وي هغه د دې شیانو نه تیر شوي وي نو یو دا طریقه مونږ کولی شو بله څنګه چې جمال صاحب ویې سټوډنټس چې کوم دي د نن سبا د موجوده نوې کول چې کوم دی نو د دوی زیاتر انټراکشن د سوشل میډیا سره دی ټیک شو او په سوشل میډیا کې ما جی یو ریسرچ پیپر کتو هغه کې هغه یو پروفیسور صاحب لیکلی و چې را سوشل میډیا از ایوریثینګ بټ سوشل لکه په سوشل میډیا کې هر څه شته خو سوشل نه ده نو مونږه اصل کې د ګورنمنت په لیول باندې دا دغه کول غواړي لکه ستاسو چې کومې ادارې دي د پیمرا چیرې دلته یو ریګولیټ کول غواړي ستاسو چې کوم الکترونیک میډیا ده یا پرنٹ میډیا ده هغه خو بالکل ریګولیټ دي دغه یو سنسرشپ قاعده قانون نشته جی قاعده قانون شته د سوشل میډیا د لپاره هیڅ قانون نشته دا څه وجه دی چې موږ هر یو شی نیگیټیو کې زیات استعمال وکړي منفي طرف ته زیات استعمال وجه څه ده کمې اخر د کم ځینه دی جی اصل کې کمې خو د نیگیټیو دغه چې کم دی هغه د دې چیرې د خلکو اصل کې هغه ایکسایټمنټ لیول دی اصل کې موږ دې ته نه ګورو چې د آوټکم به صحیح موږ زموږ مقصد صرف انټرټینمنټ دی خو د لایف مقصد یا د ژوند مقصد انټرټینمنټ نه دی د هر چا د ژوند یو مقصد پکار دی د مونږ دا کوو چې را زه یو انډیویژوال چې کوم دی نو زه یو انډیویژوال یم زه استاد یم خو زه د دې سوسایټي حصه هم یم نو چې زه یو دغه کوم او داسې چې لږ نیگیټیو دغه جمع کیږي نو دا هغه خو یو ډیر لوی دغه کیږي بالکل ان د ادر وی چې زمونږ چې سوچ دا وی چې را زه لږ هم کنټریبیوټ کما لږ هم پازیټیو دغه کما نو دا په سوسایټي کې به ډیر چینج راشي نو اصل کې زمونږ دا خیال دی زمونږ د سوسایټي د نیگیټیو خلکو د خیال چې زما انټرټینمنټ وشو نو ون از ګوینګ ټو هارټ خو لکه داسې نه ده ټیک شو ایټ لارج کې لکه دا نقصان دی سوسایټي لا سوسایټي ته یا د یو انډیویژوال ته یا د فیملی ته ټیک دی جی ډیره زیاته مننه جی خپل تعارف را سره وکړئ زه سواد یونیورسټۍ کې طبي سوشیالوجي سټوډنټ یم جی یوت کې د عدم برداشت ډیر زیاتی وجه څه ده دا به څنګه چې دی نو وجه خو سر د ټولو نه غټه وجه دا ده چې زمونږ وسم زمونږ په ملک کې زیاتر یوت چې کوم دی یا کوم سپیشل سټوډنټس والو د پرایمري لیول د سیکنډري لیول سر نو هغوی چې کوم دی اوس هم زموږ سره چې کوم دی 47% سټوډنټس چې کوم دي یعنی یوت چې کوم دی هغه د ایجوکیشن نه بهر دی سر نو د ټولو نه مین کاز چې کوم دی د ایکسټریمزم چې کوم دی سر هغه د ایجوکیشن نه په سایډ دی کو دغه سټوډنټس چې کوم دي دغه موږ ایجوکیشن ته مایله کو دغه دلته مطلب هغوی ته انفارمیشن میلو شي هغه ایجوکیټډ شي هغه لیټریټډ شي
نو زمونږ امید دا دی چې دا ایکسټریمیزم چې کوم دی دا په سوسایټي کې مطلب ریډیوس شي تر ډېر حده پورې. څه خیال دی نوي پاکستان کې ستاسو څه امیدونه دي د نوي پاکستان نه د نوي سوچ سره؟ یوت چې دی دا رایښ شو که نه نو بس هر څه به په خپله ټیک شي. دا به څنګه خپل رایښېږي؟ حق مطلب هغه د خپل حق نه چې دی خبر شو چې کله هغه د خپل حق نه خبر شو نو بس ټیک ده. که موږ پازیټیو سوچ لږ راوالو او لږ سوچ وکړو څنګه چې موږ نیګیټیو سوچ کوو د هغې بل طرف ته چې دی که موږ پازیټیو سوچ وکړو او لږ دغه سوچ مخکې بوځو لږ اویرنس راولو چې یاره د معاشرې کې موږ هم پاتې کېږو د دې ملک کې موږ هم پاتې کېږو د ملک د ترقۍ دپاره دا خبر چې دی نو دا به پازیټیو دا به د هغې د وطن په جوړښت کې د ملک په ترقۍ کې به دا کردار ادا کوي. د هغې دپاره بیا څه موټیویشن پکار دی، څه کول پکار دي، د یوت څه ریسپانسیبلیټي دي؟ د یوت ریسپانسبیلیټي دا ده چې هغه چې دی نو لکه په ایجوکیشن فیلډ کې هم لکه ډېره غټه حصه واخلي او د هغې سره لکه سوسایټي ته هم چې هغه خپل داسې یو کردار ادا کړي چې یو کس چې هغه ښه کردار ادا کړي او هغه نور ورته وګوري چې مطلب دی څنګه. ټیک دی جی، ډېره زیاته مننه. خپل پیژندګلو راسره وکړئ جی. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم اسامه دی او د جرنالیزم ډپارټمنټ سره تعلق ساتم. تاسو خبرې وکړئ په دوه څیزونو باندې، ایکسټریمیزم او ټیرریزم. د ټول نه اول خبره خو دا د ایکسټریمیزم د څه نه جوړېږي. زمونږ سوچ چې کوم دی اول سوچ بدلول غواړي. سوچ د څه نه جوړېږي؟ زمونږ د تربیت نه. هر شی مونږ په تعلیم باندې اړو چې یاره به زمونږ تعلیم خراب دی او زمونږ په یونیورسټۍ کې مونږ ته کلاس نه میلاویږي او دا زمونږ حق دی، مونږ د خپل حق وپېژنو. دا حق نه دی. اصل خبره دا ده زمونږ تربیت څوک کوي. زمونږ تربیت څوک کوي؟ د ټول نه اول د انسان چې پیدا شي په کور کې تربیت کېږي، په سکول کې تربیت کېږي، کم پرایمري سکول چې دی په مدرسې کې تربیت کېږي. هغه سوچ کنټریبیوشن کې ته په خپل بهاب باندې څه کردار ادا کولی شي؟ میډیا، ریاست، هر یو شی به یو طرف ته کو. ته د سوسایټي په جوړښت کې ته څه کردار ادا کولی شي په خپل بهاب باندې؟ هر انسان له پکار ده چې خپله ذمهواري چې ده هغه وپېژني. ذمهواري زما څه ده؟ زه د کور نه بهر زه راوځم، زما کور کې ګند پروت دی، هغه زه راوباسم، د ډیران په سر کې ګزارم، نو د ډیران ته ولې نه ګزارم؟ زه راځم ټرافیک ټوله ورځ چې زه هسې فضول ګرځم، خو چې د ټرافیک سیګنل باندې 15 منټه ټایم زه نشم ورکولی، زه بس ډایرکټ داسې وځم. ولې؟ ټول عمر موږ هسې دغه عدم برداشت دی. بالکل ایگزیکټلی تا چې کومه خبره وکړه هم زما پوینټ هم دغه دی چې هر سړی له خپلې ذمهواریانې پوره کول پکار دي او که هر سړی خپلې ذمهواري وپېژني نو یقینا زموږ عمل ډېر ښکلی عمل دی او ډېر مخ په وړاندې باندې شي. جی تاسو څه کړئ؟ تاسو څه وایئ؟ زما نوم یا افضل شاه دی، جرنالیزم بیچلر 3rd سیمسټر سټوډنټ یم. خبره کېږي چې عدم برداشت ولې راځي. عدم برداشت مین وجه دا ده چې اختلافات دي. مطلب یو سړی و چې زه کومه خبره کوم صرف دا ټیک ده دا بل ټیک نه ده. که موږ د یو باغ مثال واخلو که یو باغ کې یو قسم ګلونه وي، هغه باغ به هغه همره خوند نه کوي چې پای کې یو ډفرنس کلرز فلاورز کېښودی شي، نو هغه به هغه خوند کوي. که زه کوم سوچ کومه دا زما په لیمیټیشن کې ټیک دی، خو پکار د دې چې دا بل کوم سوچ کوي د هم خپل یو پرسنل لایف دی، د خپل یو مایند سیټ دی، په خپل ځای ټیک دی، خو موږ دا خپل سوچ ته وایو چې دا ټیک دی دا بل ټیک نه دی، نو دغه نه عدم برداشت جوړ. هر سړي د رای قدر کول پکار او د دې بیریرز نه دي جوړ شوي چې یار دا مطلب هر سړی خپل اختلافات لري، خو بیریرز جوړ شي چې موږ خو اختلافات لرو خو یو کمیونټي پکار ده. بیا اوس اختلافات جوړ شوي یا څه جوړ شوي، خو اوس په موږ د دې سورسز دي چې یار موږ به چینج څنګه راولو. موږ خپل ایجوکیشن لیول پکار دی چې یار که موږ سټډي کوو صرف د جرنالیزم سټډیز نه کوم، که ته خپل کلاس کې وینې ما ته صرف جرنالیزم نه پړاویږي، ما ته چې کوم زموږ سوشل ایشوز دي، کوم زموږ نور ټریډیشنل دي کلچر دي ما ته پړاویږي، خو بیا که زه پې عمل نه کوم نو دغه ځای کې زما غلطي ده. د دې نه علاوه زموږ اوپینین لیډرز چې کوم دي نو هغه چې په جلسو کې کمې خبرې کوي یا بدۍ کمې خبرې کوي، که هغه موږ ته یو پازیټیو خبر راکړي نو ټول یو بل باندې الزامات لګوي چې هغه موږ ته پازیټیو راکړي نو موږ به پازیټیو سیز وکړو. دا چې زموږ ګورنمنټ دی که هغه موږ دپاره ښه پالیسیانې راکړي نو موږ به هم وایو چې دا اختلافات به ختم شي، موږ کې به برداشت راشي. نو زه ګڼم چې یوت زموږ غټه اساسه ده په دې ملک کې، یوت زموږ ډېره غټه اساسه ده. څنګه تا ذکر وکړو چې ټیک ته د ګورنمنټ په بهاب باندې به هم کمی داسې چې نور د سوسایټي خلک یې هغه طرف ته به هم کمی، خو یوت زموږ په دې ملک کې چې دی نو څنګه ما ذکر وکړو چې ډېره لویه اساسه ده زموږ. نو یوت څومره چینج راوستی شي، پازیټیو چینج څومره زموږ په دې ملک کې راوستی شي او د هغې دپاره ستا یوت ته څه پیغام دی دیزي نه؟ یوت بالکل چینج راوستی شي او د مونږ آیډیاز موجود دي، د هغې رینفورسمنټ کول غواړي چې یاره مونږ پرسویشن ونیسي چې یاره دا آیډیا خو موجود ده او چې مونږ د دې امپلیمنټیشن وکړو یا مونږ چې زمونږ نه څخه کېږي چې هغه مونږ د سوسایټۍ له ورکړو. ټیک شو، ډېره زیاته مننه چې څومره دوی د یو بل سره ډسکشن کوي، د یو بل د رای اظهار کوي، د برداشت لمن کلکه نیسي، نو یقینا پازیټیو چینج راتلی شي. پروګرام مخ په وړاندې باندې بیا وخت د وړې شل د میو د مالو واپس بیا راځو، موږ سره اوسئ.
वेलकम बैक जी د مینه پس یو ځل بیا هرکله نور سټوډنټ موږ سره موجود دي جی خپل پیژندګلو را سره وکړي تاسو غنئ زما نوم حمزه بی اس انګلیش 3 سمستر تعلق ساتم او تاسو ته براتلو باندې ډېر هرکله وي مننه او څنګه چې تاسو خبرو کوي ټیرریزم کنه مونږ خبره کوو ټیرریزم راغی ټیرریزم څنګه راغی ولی راغی د دې وجوهات څه دي اثرات څه دي ګورم خبره کوو ټیرریزم کانسپټ چې شروع شوی د 9/11 د سانحه نه بعد شروع شوی په ټوینز ټاور چې کله اٹیک وشو جی اوس کوم ګورو په امریکا کې ټیرریزم نشتی په پاکستان کې ټیرریزم دی ولی ټیرریزم دی ټیرریزم ټول دنیا کې دی نن سبا ډیر په پاکستان کې لګا متاثر کیږي د مونږ نه ډیر مونږ متاثر کیږي خبره ته قدا کنه او بیا چې په پاکستان کې وګورئ نو پښتانه ډیر متاثر دي دینه نو مونږ ګورو چې ټیرریزم هلته شروع شوی کانسپټ دا غږ نه شروع شوی دی نن هلته ټیرریزم نشتی ولی هغه انیشیټیوز واغستل هغه د هغې د ختمولو دپاره څه لارې اختیار کړي اوس لکه مونږ ته په دې کې لکه دا شرم نه دی پکار چې هغه څه وکړل هغه مونږ وکړو نو مونږ به دغه شو مونږ به هغه کاپي رایټ وکړو نه دا خبره نه ده مونږ له پکار دي چې مونږ هغو ته وګورو چې هغه څه وکړل هغه مونږ له کور پکار دي د دې سره به ټیرریزم ختم شي بل چې کله هم ټیرریزم ختم شو د ساوتو نه غټه مسله دا ده نو هر سره به برابر شي هېڅ به هم دی ښه یوت اوس هم برابر دی هغه خپل هر څه سره اوس هم کولی شي بیا به هم کوي خو یوت څوک پرېږدي نه د دونه دا سوچ ختمول غواړي چې مونږ ثابت یو څنګه به ختمو څه تجاویز دي ستا لکه دا په ترو ایجوکیشن د سوشل اکټیویټیز پکار دي چې په دوی کې دا خبر راشي چې نه موږ ثابت یو موږ واسي وایو تمام مسلمان آپس میں بای بای یې شتي نه پرشتیا څوک دا پس لکه زموږ په زړه کې لکه موږ خبره دا کوو په دماغو کې راولو خو لکه عمل پې نه کوو په دې باندې عمل پکار دی چې کله به زموږ په دې عمل وشي نو بیا به هېڅ هم نه نه به ټیرریزم وي هېڅ پم نه ټیک دی جی خپل پیژندګلو را سره وکړئ جی زما نوم سهیل خان دی او زه د ماس کمیونیکیشن سټوډنټ یم څنګه چې جرنالیزم او څنګه چې موږ تاسو خبره کوله لاول د یوت باندې بیا زموږ جمال صاحب کم ایچ او ډي چې دی مشر دی زموږ ډپارټمنټ هغه خبره وکړه په یوت باندې چې آیا د هغه یوت چې دی د سوشل میډیا د وجې نه په هغو باندې چې کوم بیډ امپلیمنټیشن او د هغو چې کوم اوپینین چې د هغو ډایورټ کېږي موږ که ماس میډیا ته موږ وګورو نو د دې یو غټ رول دی زموږ په معاشره کې د هغه د ټول نه غټ رول چې دی هغه پبلک اوپینین ډایورټ کول دي معاشرې په جوړښت کې د یوت څه کردار دی په دغې راته خبره وکړه چې یوت څه کولی شي پاکستان د ترقۍ دپاره او د جنا پاکستان جوړولو لپاره د یوت کنټریبیوشن څومره ضروری دی بالکل تاسو څنګه وی یوت کنټریبیوشن نو یوت واز ونس کنسیډرډ د ګریټ اسټ اف ا ګورنمنت کله چې زموږ پاپولیشن سیوا شي او زموږ سره یوت سیوا شي نو دا د ګورنمنت لپاره یو غټ اسټ و کوم پخواني جنگونه چې موږ وګورو نو پاره کې باغو د نور ملکونو نه د نور زینونو وسه یوت په ځان ته ترانسفر کول او هغه خپل په پوج کې شاملول هغه شانتي بکیدا او کوس موږ وګورو نو دا په یوت چې نه دا په ګورنمنت باندې یو برډن جوړ دی شي په کوم سنس کې په دې سنس کې چې تاسو کې ستاسو یوت ټول بیکاره ناسي داغه د لپاره کار کول نه هغه ایجوکیشن نشي حاصلولای هغه ته بل جابز نه ملاويږي بل څه کار هغه ته نه ملاويږي او څنګه زمونږ په پښتو کې په خپل باندې کم یو محاوره شانتي چې دا چې خالی ذهن د شیطان کور دی دغه شانتي یو دغه چې دا نو کپرس کزه یو اوازګار ناسم زما څه کار نشته I have nothing to do زما سره څه کار نشته زه بخښو زما ځان ویزي کول لپاره سنه زګور بالکل نو هغه چې زه ګورم نو زما څه غزه ټیرریزم طرف ته زم څنګه چې موږ سایبر کرایم زګورو هغه چې دین کومه ټوپک زته په لاس کې درکمه نو ته بلګ نقصان کې خو کچري ته تعالی یو داسې لار درکمه چې پاګې من ته ډیرو خلکو ته رسیدي شي نو ستاسو نقصان ډیر سی وای هغه خبر چې کی کنه چې چینج وات از چینج نو د کانسپټ اف چینج دا دی چې بی د چینج ان یور سیل اف یو وانټ ټو برینګ اټ ان د ورلد ته هغه چینج هغه بدلاو ته په خپل باندې جوړ شه کوم چې تور هغه واستل غوړي په ثابت دنیا کې که ځان په خپل باندې چینج کوم ز خپل رول نه چینج کوم خپل فیملی چینج کوم نو زه ور څنګه چینج کوم بالکل جی څه خبره بالکل ټیک ده چې بدلون د ځان راوستل پکار دي مستر سنی تاسو ویل غواړي بسم الله الرحمن الرحیم اول خو تاسو خیبر ټي وي ډیر شکریا ادا کوم چې تاسو سواد پونتون ترالی او دلته کې زمونږ دا کم سټوډنټان چې د ډیبیټ او ارینج کو اصل کې خبره د یوت ته موږ ډېر زیات فوکس کوو په یوت باندې چې یاره یوت پروموټ شي یوت چې کوم دی هغه دې راټول شي او د هغوی مسلې اصل کې زموږ چې کوم دا ټیچرز دي پکار دي چې زموږ دی ټیچرز لا یو داسې پلیټفارم انټرنیشنلی دغه کور کړي چې دوی یو ښه ټریننګ ارینج شي دوی موږ فیسیلیټیټ کوي دوی موږ لا تعلیم راکوي که فرض کا زموږ ټیچر زموږ مقابله کوي ولې چې هغه زموږ ډال دی موږ روان یو نو هغه ورځ لري نه ده چې زموږ چې کوم یوت دی او اصل کې سوشل میډیا ته که موږ وګورو دا یو ښه ټول دی
هر یو سړی دې ته نیګیټیو ګوري چې یار دا سیز دی دا سیز دی اختیار ساس رہے نیگیٹو استعمال ہے پازیٹیو استعمال ہے بالکل سوچ پورے ما ډیپند سره فولي اختیار دی که زه یو سیز غلط وینم هغې له ریکارډینګ وکړم که زه یو تاڼیک ورکوم که زما رپورټ هغه نه اخلي که زه په هغه ټایم باندې د هغې ریکارډینګ وکړم په سوشل میډیا ورکړم نو سبا د هغې حل چې کوم دی هغه راوتی نو موږ له پکار دي زموږ چې کوم یوت دی موږ له پکار دي چې دا سوشل میډیا موږ په پازیټیو سنس باندې یوز کړو د خپل د ملک د بقا دپاره دا یوز کړو د خپل رایټ تپوس په دې سوشل میډیا باندې وکړو چې موږ له څه کول پکار دي او موږ له څه راکول پکار دي جنا پاکستان جوړولو کې د یوت کنټریبیوشن څومره لازمي دی او څه کولی شي جوړولی شي کولی شي بالکل بالکل د یوت نه بغیر که تاسو ګورئ د ملک بیک بون چې کوم دی هغه یوت دی ریډ کې هډ دی چوتو هغه یوت دی یوت چې کوم دی هغه کولی شي که تاسو وګورئ زمونږ مذهبي باهمنګي انټرفیت هارموني چې ورته وایي که نه چې زمونږ په دې ملک کې ډېر ماینارټیز هم اوسېږي ټیک شو که موږ دا وایو چې یاره زمونږ بنیاد که په دې باندې شی چې اسلامي جمهوریت او پاکستان که نه نو هلته کې اسلام موږ ته دا لکه خوی شی چې لکه تاسو خو موږ له پکار دا چې هغه کانسیپټ په موږ ختمو چې یوازې موږ په دې ملک کې لکه مسلمانان نه دي نور غیر مسلم هم زموږ سره په دې ملک کې اوسېږي که فرض که موږ یو ځای اوسېږو نو زموږ په ملک کې به هېڅ بګاړ نه راځي تاسو ستنې د خبرې سره اګري د زده کړې اولنی ځای چې کوم دی دا د کور دی ماشوم د زده کړه چې کوم دی دا د کور نه شروع کیږي نو هغې له پکار دي والدینو له چې دا اسلام سره د کلچر سره د ټولو نه غټ سبق چې کوم دی دا د انسانیت دی چې دا انسانیت ورته په کور کې وښوی شي دا غي نه وروسته بیا سکول دی بیا یونیورسټۍ ده اوس زه تاسو ته په دې کې یو بله خبره وکړم چې علم چې کوم دی دا سمندر دی هر چیز تاسو په نصاب کې نشي شاملولی دا چې څومره ته په دې سمندر کې کوپه وهې دومره به تا پورې وینخلي او دومره به ته زده کړه کوې که فرض که د نوي کل څه سوچي څه غلط فهمي یا څه ښه سوچي دا هغې خپل مشرانو ته به واورئ هغې خپل استادانو ته به واورئ هغې به بهتر رهنمایي وکړي او قوم او ملک ته به فایده ورسي بل د دې سره سره کم چې مدارس دي د دې په دې نصاب باندې هم چې کم دی باقاعده د ګورنمنټ د طرفه یا د مشرانو د طرفه څه نه څه پکار دي چې یاره د ذاتي مفادونه دا سیز وځي او اصل چې اسلام او اصل چې د قرآن کوم تصویر دی هغه د نوي کل ته او د راروان نسل ته چې کوم دی دا سیزونه ورته وښوی شي د نوي کل له حوالې سره زه بل دا خبره کول غواړم چې یاره که په موږ کې دوه سیزونه رالو یو موږ صبر په موږ کې راغی او د صبر سره سره موږ کې د خپل حق د پوښتنې دغه راغی خو موږ خپل حق وپېژنو او د دې نه علاوه موږ د ذات نه د کلچر نه د دې سیزونو نه بر لاړ شو موږ د ملک او د اجتماع په باره کې سوچ وکړو نو اجتماعي سوچ وکړو انډیویجوال نه موږ اجتماعي سوچ وکړو نو ملک او قوم ته چې کوم دی نو دا به ډېر هغې نه ډېره زیاته فایده ملاویدی شي بالکل جی خپل پیژندګلو را سره وکړئ جی څه ګڼئ د دم برداشت یو وجه خو تاسو دا نه ګڼئ چې یاره په ټولنه کې او خاص کر بیا په مختلف انسټیټیوشن چې دي په هغې کې کم سټوډنټ دي یا یوت دي هغو ته هغه شان سپیس نه ورکولی کېږي لږ ډیپریس ساتلی کېږي نو دغه هم یو وجوهات شته که نه اویس احمد یم د جرنالیزم ډپارټمنټ سره تعلق لرم د هغې زده کوونکی یم پنځم سمیسټر مې دی تاسو څنګه خبره کوئ د آدمي برداشت یا سټوډنټ چې کوم دی ډپریس ساتل بیسیکلی دغه هم یو وجه ده چې سټوډنټ چې کوم دی هغه داسې پرس وساتلی شي چې هغه بیا خپل اوپینین چې کوم دی یا خپل میسج چې کوم دی هغه نشي مخ په وړاندې بوتللی خو هغې سره چې زه کوم بل شی اهم تړم نو هغه سماجي هماهنګي ده چې موږ زموږ د دې ذهنونو نه دا کم پښتون چې دی پنجابی چې دی سندی چې کوم دی بلوچی چې کوم دی چې تر څو پورې زموږ د ذهنونو نه دا نه ووتي نو موږ مخ په وړاندې نشو تللی او یوت له سپیشلی په دې باندې ډېر غټ کار پکار دی چې هغوی دا چیزونه چې کوم دي دا کم سے کم ختم کړي نو هله به موږ ویو چې موږ د جنا پاکستان جوړ کړو ټیک دی جی تاسو څه ګڼئ جی د دې خبرو سره اتفاق کوئ بسم الله الرحمن الرحیم زما نیم محمد طیب دی او د لا اینډ شریعه ډپارټمنټ سره تعلق لرم څنګه چې نن زموږ ټاپک دی ټیرریزم اینډ ایکسټریمیزم د دې روکتام او د دې کازز نو زما د نالج مطابق زه ان مای پوینټ اف ویو زه تاسو دا ویل غواړم چې illiteracy and ignorance is the major cause of terrorism and extremism and also cause of crime کله چې illiteracy او ignorance زموږ سره په یو سوسایټي کې عام شي په هغه سوسایټي کې اټومیټیکلی زموږ سره ټیرریزم او ایکسټریمیزم راځي زه به تاسو له په لنډو یو بیسټ اگزامپل درکړم کم چې زموږ سره د اګنورنس او الټریسي د وجې نه کاز شي او ټیرریزم بنیاد زموږ سره الټریسي او اګنورنس دی ځکه چې دلته په سواد چې زموږ کوم حالات تیر شو هغه د څه د وجې نه خو هغه دغه الټریسي او اګنورنس اباوټ ریلیجن زموږ سره د دین مطابق د هغو سره کوم زموږ ځوانان چې کوم یوت چې کوم د دین مطابق د هغو سره پوهه نه وه نو میجر کاز زه تاسو ته دا ویل غواړم چې ناپوهي او جهالت چې کوم دی که هغه اباوټ ریلیجن او که هغه اباوټ سوشل ساینسز ایټسټرا وي دا زموږ سره میجر کاز دی نو دې د ختمولو دپاره موږ د سوسایټي کې
ایجوکیشن عام کول دي کله چې زموږ ایجوکیشن عام شو زموږ پاکستان به الریډي ان شاء الله چې دغه به شي ترقی طرف ته به ګامزن شي دي نوې سوچ او نوې فکر بهلو راځي چې موږ سټوډنټان کینو د یو بل سره دا خبره ډیسکس کو چې موږ په معاشره کې اوسېږو موږ نن نه ته په بد نظر ګورو منګه درځي ته په بد نظر ګورو منګه یو سندرغاړي ته په بد نظر ګورو منګه سندري خوخه منګه سندري اورو خو منګه سندرغاړي ته په بد نظر ګورو ریسپیکټ نه ورکو بالکل جی منګه هغه ول ریسپیکټ نه ورکو منګه ټول د یو معاشري خلک یو په یو پلیټ فارم باندې موږ راوړل پکار دي نو الو به دا نوې سوچ نوې فکر او دا برازي دویمه خبره دا اویرنس ته اویرنس الحمدلله په پښتنو کې ډیر زیات راغله کته سنن ګوري زموږ په یو پلیټ فارم باندې زموږ خويندې نستې دي په خا به خپل خور یا مور بچا د خور یا لور بچا دغه ته سکول ته لګل نو هغه به شرم محسوسو چې زما خور زما لور به سکول ته ځي په لارو کې به ګرځي اوس الحمدلله اویرنس راغلی زموږ خویندې زموږ لوڼې چې کوم دي هغه سکولونو ته ځي هغه چې دی نو تعلیمونه حاصلوي نو دغه یو ډېر زیات که موږ وګورو که موږ سټوډنټان راغونډ شو یا د سوسایټۍ کې چې دا خلک کوم اوسېږي چې دا راغونډ شي او په دې باندې کار وکړي نو دا به ډېره زیاته جی بالکل تاسو د ټولو کم دلته زموږ څومره ټیچرز دي او د هغې سره چې څومره سټوډنټ دي دا خبرې اترې تاسو واورېدې یقینا دغې نه هم دا خبره پړه کېږي چې زموږ په دې معاشره کې عدم برداشت ډیر زیات دی او د عدم برداشت په وجه باندې بیا په معاشره کې بګاړ پیدا کیږي او هم د دغه ډیبیټ نه دا خبره دلته دغه نتیجه موږ اخیستی شو که چیرې انتها پسندي عدم برداشت دغه شیزونو او تعصب د معاشرې تعصب د خاتمې دپاره حکومتي سطح باندې د ایجوکیشن د پروموشن دپاره خاص کر د هغې د فروغ دپاره کوټلي ګامونه پورته کړی شي سنجیده ګامونه پورته کړی شي او یوت ته لږ ډېر فیسلټیز ورکړی شي نو یقینا د معاشرې نه د دغه کم څومره زموږ معاشره چې د نیغ په نیغه متاثره کېږي نو دغه مخنیوی مشکله نه ده زموږ د پروګرام وخت پای ته رسېدلی موږ ته راکړئ اجازت د لوی الله په امان